ګوره یو شام دی د موجوده زمانه کې موږ تاسو تصوي شام ایو سوریا دی نه د موجوده زمانه کې چې کوم دا ورکوټ ملک دی د دې خپل نوم سوریا دی او اصل شام چې کوم دی هغه کې د عربو 12 ملکونه راځي عربو 12 ملکونه به کې غني ټول ته شامل حتی کې فلسطین بیت المقدس دا ټول په شام کې راځي اردن دا ټول په شام کې راځي نو شام یو داسې ملک دی چې الله پاک د هغې په باره کې قرآن کې وایي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله شام الله جل جلاله د خصوصي برکاتو یو لوی مرکز الله ګرځولی دی مهم دا چې د دنیا پیغمبران الله پاک د شام په علاقه کې رالیږلي دي دریم دا د قرب قیامت په وخت کې به عیسی علیه السلام راکوزیږي په شام کې نبی علیه السلام هم وایي چې کله زما په امت باندې داسې زمانه راشي یو زمانه به داسې راشي چې په خپلو ملکونو کې به د دوی دپاره د خپل دین بچ کول ګراني بیا به دې هجرتونه کوي د الله پیغمبر وایي چې که څوک ایمان بچ کول غواړي په هغه زمانه کې بیا دې هجرت چېرته کوي شام ته دې کوي د قرب قیامت په وخت کې به د ټولې زمانې مسلمانان هجرتونه شام ته کوي ابراهیم علیه السلام هم چې کله د عراق د الله په حکم سره هجرت شروع کړه نو د عراق راغو چېرته شام ته دا حکمتونه وبکي یو روایت کې راځي چې یو یهودي به مکې مکرمې ته راتلو د تجارت په غرض باندې تاجر و په کومه شپه چې د نبي علیه السلام ولادت وشو نو په سبا د یو بل نه تپوس کوي چې بیګا د چا په کور کې ماشوم شوی دی او بیا ورته دا وي چې په بیګانۍ شپه کې چې کوم ماشوم شوی دی دا ماشوم به د دې زمانې آخرنی پیغمبر خلکو چې دا واورېده کور په کور باندې ګشتونه شروع کړه پته ولګېده چې د عبدالمطلب په کور کې د هغه نوسې شوی دی یهودي وي ما وله بوځې د ده په ملا باندې به د نبوت مهر لګېدلي او د 2-3 ورځو پورې به د مور د سینې پی نسکي دا یې وستلو ماشوم یې وله راوښکلو کپړه یې اخوا کړه د هغه یهودي عالم د تورات او د زبور او د انجیل عالم و د الله د پیغمبر او ملا مبارکه باندې د مور نښه چې ولیده نو یو کړکه یې وکړه او بېهوشه راپرېوتو او چې کله به هوش کې راغه نو بیا یې به نبوت د بني اسرائیلو نه لاړو منتقل شو بنو اسماعیلو ته او اې د مکې خلکو دا ماشوم به په یو وخت کې به داسې حمله کوي چې د هغې اواز به د مشرق او د مغربه پورې رسي فتح مکې ته اشاره وه نو دا هغه اشارات دي د نبي علیه السلام د نبوت په راتلونکي زمانه کې